زه عبدالقیوم تقریبا د 1990 نه دا د لاجورو د قیمتي کاڼو داسې ټکه ټوکه کاروبار کوم کې څومره تیږې چې تر اوسه پورې لابراتوارونو پیژندلې دي هغه تیږې افغانستان کې شته ډېر کاڼي په افغانستان کې شته داسې دي تر اوسه هغې ته لابراتوار نوم هم لا نه ده پیدا کړی یعنې نړۍ نه دي پیژندلي او کوم چې په دنیا کې دي لکه د افغانستان په 3 ولایتو کې کېدای شي د افغانستان په هر ولایت کې قیمتي ډبرې وي خو چا کار نه ده کړی خو زمرد په 3 ولایتو کې اوس تثبیت شوي خلک کار کوي پکې چې اول پنجشیر ده دویم بدخشان ده او دریم لغمان نورستان په دا 3 ولایتو کې کار پکې کېږي دا داسې دې ته نړیوال هم زړه نه ښه کوي کومه کمپنۍ هم زړه نه ښه کوي دا د کلیوالو پخوانۍ تجربې دي چې دوی کومه تجربه لري پخوانۍ طریقه سره کوي چې دا باروت یې لا اوس استعمالوي داسې نوې ټکنالوژي دلته افغانستان کې چا نه ده کارولې د معدنو په استخراج کې نو په تیر نظام کې او په اوسني نظام کې نو زیاتره پخوا وختو کې چې زه مثلا 1990 نه مخکې ما د لاجورو کار کوو چې کله لاجور استخراجېدل نو حکومت به خپل فیصدي 10% نو پخوا وخت کې به د چترال لاره نه پاکستان ته اوښتل بیا چې قانوني بڼه ورکړله په دغه 2020 نه بعد بیا راتلل مسوول کېدل قانوني به لاجور تلل زمرد هم چې مثلا په هر ولایت کې استخراجېږي د حکومت مربوط خلک هلته یي دوی خپل 10% ترې اخلي نو بیا چې کوم کس داخلي دلته خریداري وکړي نو دا بیا د ګمرکاتو ته ځي هغوی مسوول کوي چې 15% د څومره هغوی اخلي په قانوني شکل سره وړي او که چیرې څوک غیر قانوني وړي نو دا بیا خطر لري ګیریږي څوک دا رسک په ځان نه مني